حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ لوی صحابی دے، هغه په 10 مبشره کې داخل. هغه مبارک فرمایي چې کله تکلیفونه په مونږ باندې، نو په هغه مشکلات او مصائب باندې مونږه صبر وکړو. اوس را باندې د راحت د خوشحالی زمانه راغلی، د دنیا قسم قسم نعمتونه راته ملاویږي، خو اوس دا یره ده چې اسنه په دې هغه شانتې شکر ونکړو چې څنګه پکار دی. ځکه انسان باندې دوه حالت راځي، یو د تکلیف حالت، یو د راحت حالت. نو تکلیف چې راشي هغې باندې صبر پکاري، او چې راحت ملو شي نو په هغې باندې شکر پکاري. نو په هغه تکلیفونو خو مونږه صبر کړی دی، خو هسې نه په دې راحت باندې هغسې شکر ادا نه کړو چې څنګه پکار دی. نو چې نعمت به استعمالولو، نعمت ته به یې کته، نو دغه فکر به ورسره پیدا کېد. نو الله جل جلاله دې زمونږه په تکلیف کې صبر نصیب کړي، او په راحت کې دې الله تعالی مونږ ته د شکر توفیق راکړي، او د الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو مبارکو چې څنګه تعلیمات او د اولیاء کرامو په هغه مبارکو تعلیماتو د عمل الله تعالی زمونږ نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.